السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، ما سره موجود دی شاهینجي او مونږ حکیم آباد کې ولاړ یو. دې ټایم کې د تېرې ورځې نه دلته بدترین لوډ شیډینګ دی، تقریبا 24 ګنټو نه زیات شو. وابډې والا د دې باره کې هیڅ سوال جواب نه کوي، وایي چې فرق دی، خو د دې وجې نه عوامو ته ډېر زیات مشکلات دي. جوماتونو کې او کورونو کې اوبه نشته، ګرمۍ د وجې نه بدترین حالت دی. دلته ډېر ګڼ مخلوق راجمع دی، مشران راجمع دي. دې ټایم کې موږ سره ډاکټر مفتی شوکت الله صاحب هغې موجود دي، نور مشران هم موجود دي. موږ به خبرې کوو. ارشد ناظم صاحب موجود دی او دې سره سره ډېر ګڼ تعداد کې دلته ځوانان دي. نو هغې نه به وجه معلومو او د هغې را روان لایحه عمل باره کې به هم مونږ تپوس کوو. مفتی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. دا د مونږ د حکیم آباد فیډر د ډېر وخت نه دا د اهلیانې د علاقې ته ډېرې کټې خیل دی. ټولو خلکو ته معلومه ده چې اسې هم دا اوورلوډ روان دی. نو اوس چې د کومه یو میاشت ګرمي په دې کې دا مشران دلته کې دا ټول متاثرین خلک موجود دي. په حکیم آباد کې د ورځې په حساب سره 15 څلور اووه ټرانسفارمرې سوځي. او بیا مونږ دلته کې د لوکل خلکو نه څه نشته. دلته کې چې کوم کسان دي د کومې سیاسي پارټۍ سره الحمدلله په حکیم آباد کې داسې یو ماحول ده چې د سیاسي پارټۍ یو بل کنچتنی نشته په دې کې، بلکې هغه سرویسز ورکوي، منډه وي په خپل غمه دی، خپله منډې وي. مونږ په ټرانسفارمر ته اخري ټوله شپه د خلکو ویښه تېره کړې، ماشومان ټول په کور کې جاړي، بیماران ټول بد حال باندې دي، په جوماتونو کې اوبه نشته. او ټول خلک چې میلمه درته راشي د ټولې دوکاندارانو چې څومره ادای سره چې څومره فریزر وي کې سامان ټول خراب شو، جوماتونه ټول تشتي دي. او بینه په کور کې خلک بار راوځي روډ ته، نو زنانه به څه کوي، ماشومان به څه کوي. نو مونږه مطالبه دا ده چې آخر کار دا خو په شارټ نوټس باندې مونږ میډیا ته ووایو چې مونږ په ښه انداز کې او په ښه سړیتوب کې انتظامیه ډي سی صاحب ته وایو، مونږ ایکسین صاحب ته وایو، او مونږ دلته کې د کنټونمنټ سی او صاحب ته وایو، او دلته کې سټیشن کمانډر صاحب ته وایو چې تاسو څلور مشران یې د دې ضلعې، که ایکسین د وابډې مشر دی، ډي سی د انتظامیه مشر دی، ډي پی او هغه د امن امان یو مشر دی، او داسې د ما کنټونمنټ علاقه ده، سی او د کنټونمنټ هم یو ذمہ دار دی. صرف د کنټونمنټ نه، مونږ د کنټونمنټ سره لګېدلې علاقه ده. مونږ کم از کم د دې څه انداز کې ته بینیفیشري وګرځوه. او داسې د سټیشن کمانډر صاحب نه چې تاسو دلته کې الټرنیټ مونږ ته یو نظام جوړ کړي، نو هغه هم بیا ټول ختم شي. نو مونږه مطالبه دا ده چې آخر کار په دې سخته ګرمۍ کې، په دې کنجسټډ آبادۍ کې، په هغه آبادۍ کې مونږ ولاړ یو چې په هغې کې بیلنګ شته دی، ټول خلک بیلنګ ورکوي. که ته وایې چې دلته کونډه ده، بر ته راشه کونډه وباسه، دا خو تا ډیوټي ده، مونږ در سره هغې احتجاج نه کوو. مونږ د تا په شا ولاړ یو. مونږ د جمعې په تقریرونو کې عوامو ته دا خبره کړې ده چې تاسو بیل ورکوئ، تاسو کونډه مخ کوئ، تاسو کم یوز کوئ بجلی. دا خبرې خو مونږ جمعې لمانځه کې خلکو ته علماو کړي دي، سیاسي خلک مشران ټول دا خبرې کوي. نو مونږ آخري خبره دا ده چې دا ټولې خلکو مونږ ته خپله ټلیفونونه کړي دي، د عوام دې ته ولاړ دي چې ارشد ناظم صاحب دلته کې مونږ نور مشران چې څومره امداد صاحب دی چې کوم دلته کې لوکل دی، مونږ خلکو مسایل حل کوي. او سره دلته کې څومره مذهبي مشران دي، د ټولو سره خلکو رابطه ده چې مونږ یو په سله بیا احتجاج شروع کوو. بیا مونږ دا کوو چې نوخار ضلع کې دا خبره په میډیا راولو چې د نظامپور نه ونڅه اکبرپورې پورې څومره متاثرین دي د وابډې، هغه د ټرانسفارمر په شکل کې دي، هغه د بدترین لوډ شیډینګ په شکل کې دي. نو هغه خلک ټول راجمع کوو او بیا جاینټ سټرګل شروع کوو. نو دې دپاره خدا را په دې شي کول مونږ نه غواړو. مونږ دا وایو چې د مونږ فیډر دا ته مونږ ته 10-11 بجې ته خامخا روان که چلوي که فالټ معلومول، او په دې کې ته د کم ځای نه څوک راولې، که پنجاب نه راولې، که بل ځای نه راولې، ایکسپرټ راوله. اوس سره څه فالټ نه معلومول دا د وابډې انتهایي کمزوري ده. بلکې دی ته مونږ ته ووایي، عوام ته ده ووایي دی ته مشکل څه ده. بجلي رانغه لایحه عمل بسته مونږ تاسو خو د مشرانو سره چې کوم ده دې باندې مونږ غږ کوو. خو ټول مشران، ناظم صاحب دا وایي چې مفتي صاحب مونږ به د احتجاج اوس شپې وکړو. خو به هر حال مونږ بیا هم دامره ادای سره کوپریشن کوو چې مونږ ته تاسو 11 بجې ته خامخا دا شپه د ماشومان د بچي په کور کې بیا دا شپه داسې نشي تېروئ. کم از کم تاسو یې مونږ ته 11 بجې ته به حال کوئ، نه وي
نو ان شاء الله بیا سبا ته بیا مونږ د عوام مونږ نن هم منې کړي دي دا نن ټول خلک راوتل او دا بغیر د مشر نه راوتل او چې بغیر د مشر نه راوځي روډ ته دا د انتظامیه دپاره ډېر ګرانه خبره ده بیا وایي کنټرول څوک نه وکړي نن شپې 11 بجې پر بحال نه شوه بیا سبا 10 بجې بیا مونږه 9 بجې بیا به مونږه مطلب دا چې هغې باندې غږ کوي دې باندې ناظم صاحب چې کومې خبرې کوي یا دلته مشران نوره ما هم رایه ده او ما سره چې کوم کسان دي نن خلک مونږ منې کړي دي احتجاج نه خپله راوتل زنانه راوتل احتجاج ته تیاره وي خو بهر کې مونږ منې کړي دي نو سبا ته بیا انتظامیه ته ډېره ګرانه شي او دا ډېر انتهایي سنسټیو ځای دی حکیم آباد ډېر اهم ځای دی او خلک وابډې سره ډېر تعاون یې کړی حکومت سره یې تعاون کړی په هر لیول نو خو که بیا داسې وړه ماشومان او زنانه سره د عوام ټول راووتی دا بیا د کنټرول خبرې نه وي ډېره مهرباني ګرانو کتونکو دلته موږ سره ناظم صاحب هم ولاړ دی هغوی سره به موږ خبرې کوو او تاسو څه وایي دې باره کې بسم الله الرحمن الرحیم زه نن ټوله ورځ تقریبا تر 6 بجو پورې د وابډې والا سره وم دی چې کوم کار وکړو نو دی ټوله ورځ کیبل باندې تېره که سهار 6 بجو نه دی لګیا و بیا یې مردان نه یو ټیم راوستو بیا یې د پېښور نه یو ټیم راوستو آخر کې ایس ډي او صاحب شاید چې کوم دی هغه یو پروګرام وکړو چې د آرمي MES بجلی نه حکیم آباد ته بجلی سټارټ کا دا 6:15 بجې خبره ده نو 6:15 بجې چې دا هغه څنګه سټارټ کا یو 2 منټه بجلی وچلېده هغې نه پس هغه پسې یا کرنل یا میجر یا د آرمي والا چا ټلیفون وکړو او ورته ویې راشه تارونه مارونه دې لرې کا نو هغه ایس ډي او صاحب ته ما درخواست دی چې د میدان ته راشي ځکه چې د آرمي ده یا فوج دی دا یې مونږ دپاره قابل ادب دی احترام دی خو که په مونږ نن سخته ده او دی مونږ سره نه ودرېږي او مونږ ته دا بجلی نه چلی ځکه چې دا بجلی چلېدی شي ځکه ایس ډي او موجودو اکسین موجودو سوپرډن موجودو د وابډې ټول ټیم موجودو او دغه ځای نه دا بجلی سټارټ هم شوه نو یو ورځ نیمه دې ګزاره وکړي یو 6 غنټې 8 غنټې ته مونږ ته دا بجلی وچلی او د ما درخواست دی تاسو ټولو نه دا دی چې مونږ 1 غنټې پورې دلته پوره من ناست یو د مفتي صاحب خبره زه ما لغونې هغې کې اختلاف راوستو او مونږ 1 غنټې پورې دلته پوره من ناست یو مونږ د وابډې اکسین او ایس ډي او ډي پي او SHO ټولو ته دا خواست دی چې دلته راشي او موږ دا مسله دی فوري طور حل کړي ځکه چې دا بیګا 6 بجو نه بنده ده او اوس دا 9 بجې شوې نو اخر دا خلک به چېرته دي دا ماشومان دا زنانه دا سړي خو دا د کورونه نه راوځي دا وګوره دې خویلو ته نو دا کم انصاف دی او که یو کیبل وسوځېدو او یو متبادل شته دی نو متبادل کې ایس ډي او صاحب تا ته درخواست کوم چې ته دا متبادل وچلوه مونږ به در سره لاړ شو مفتي صاحب به مخکې شي مونږ به آرمي والا ته مینت وکړو دا بجلي دې مونږ ته سټارټ کړي ځکه چې دې ځای کې ما ته د خپل علاقې پته ده دلته خلک په اور کې ولاړ دی په کورونو کې اوبه نشته دی د ماشومانو بره حال دی مریضانو بره حال دی نو زما دا ډیر مینت سره ریکوست دی مونږ 1 غنټې پورې دلته ناست یو پوره من بیا که چا روډ بند کو که چا هر څنګه نقصان دی وابډې وکړو یا د بل چا وکړو د هغې به دی په خپله ذمهواري ځکه چې دا خلک کنټرول کېږي نه مونږ مفتي صاحب یا بل مشران به دا څومره روکه وکړو ما دا درخواست دی تاسو ټولو نه مې هم درخواست دی چې ماسوتن مونځ وکړئ او راشي هم په دې ځای کښېنو او ایس ډي او اکسین دی مونږ ته راشي مونږ ته دی تسلي وکړي چې دی ولې دا بجلي خو چالو شوه دا د دی نه ولې بنده شوه ولې څه وجه ده چې بنده شوه تاسو ډیره مهرباني ډیره مهرباني ګرانو کتونکو دلته کې ګڼ تعداد کې خلک ولاړ دي مشرانو خبرې تاسو واورېدې دلته کې جی تاسو نوم څه دی امداد خټک مې نوم دی جی ښه جی تاسو به څه وایئ بسم الله الرحمن الرحیم مفتي صاحب او ارشد حجوري د خاصه خبرې وکړي ارشد چې څنګه لا عمل اعلان وکړو دا یو خبره واضح کوم لا عمل د مونږ دی خو چې شاته را په څومره خلک ولاړ دي دی په یو لبیک په مونږ لبیک چې څنګه دی وای په تکلیف دی 24 غنټې وشوي نور تکلیف برداشت دی کې نشته ټول ورځ مونږ سره په رابطه کې کله ورته غنټه یادو کله ورته نیمه غنټه یادو کله ورته 10 منټه یادو ارشد چې کومه خبره وکړه دا ډي لاین والا خاص کر د آرمي والا که لږ تکلیف دی مونږ سره تېر کړی نو خیر د مونږ نور تکلیف ته ځان نیسلو خو چې فرض که دی نه کوي مونږ په شاته عوام ولاړ دي هغه په ګڼ تعداد کې ولاړ دي او د دی په لبیک به مونږ لبیک کي انتظامیه دې راشي او فوري طور دا مسله مونږ ته حل کړي مهرباني دا د مشرانو رای واو دلته ګڼ تعداد کې خلق ولاړ دي حقیقت دا دی چې دې مشرانو دا خلق را کنټرول کړي دي خو وایي چې تنګ شي نو په جنګ شي نو که دا معامله هم داسې روانه وي نو بیا امکان د دې شته چې دا خلق د کنټرول نه بار شي او د څه نقصان باعث جوړه شي نو د دې نه مخکې چې دا خلق روډونو ته راوځي انتظامیې له پکار دي چې د دوی د بجلۍ انتظام وکړي دغې خبرو سره تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان